څلورمه کلمه توحید. د څلورمې کلمې الفاظ او معانی د دې زده کول مونږ او تاسو له لازم دي. لکه څنګه چې مخکې مونږ او تاسو د اولې او د دویمې او د درېمې کلمې الفاظ او معانی هغه مونږ صحیح کړو او زده کړو، نو ان شاء الله العزیز امید دی چې دا به هم تاسو زده کړئ او را روان نسل ته به دا تاسو ورورټ کوئ. نو د څلورمې کلمې الفاظ دا دي چې په دې کې د الله پاک وحدانیت طرف ته اشاره ده، الله پاک یوازې ګڼل. الفاظ دا دي: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. معانی د دې دا دي: لا اله نشته بل حاجت روا بل مشکل کشا بل معبود برحق الا الله مگر یو الله دی. وحده د الله پاک یک یوازې دی. لا شریک له نشته هغه رسوک شریک. له الملک د هغه د پاره بادشاہی ده. وله الحمد د هغه د پاره حمد او ثنا صفت دي. یحیی و یمیت او د الله پاک ژوند کول کوي عمر کول کوي. او هو حی او د الله پاک ژوند دی لا یموت چې نشتی هغه لره وفات کېدل. څنګه ابدن ابدا چې هغه به ابدي تر د ابد پورې، یعنی همیشه به تر د همیشوالي پورې. ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال خاوند د بزرګۍ او د عزت ته، والاکرام او خاوند د کرامت او د شرافت دی. بيده الخير او دغه الله پاک په لاس کې بادشاہي ده. بيده الخير دغه په لاس کې خیر دی. وهو او د الله پاک چې علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت والے دی. نو د داسې مختصر ویډیوګانو د پاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ ورکړئ، زموږ حوصله افزایي شي. راتلونکي ویډیو لپاره موږ له اجازه راکړئ. د الله په امان، وما علینا الا البلاغ.